اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو انسانانو ته پښتنو ته د زړه له کومې سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کویټې جلسې نه پس هم موږ په مزید جدوجہد سے لګیا یو. پرون اسلام آباد سے هم د ټولو سټوډنټانو سره میټینګونه وشول. لاهور چې سیمینار و یو هغه ته راغلي وو او 8 بجې ته موږ ویل چې لایو به شو. نو هغه هغې ځای چې سیګنل یې کار نه کوه د دېګې په وجه باندې لږ لیټ شولو. بخښنه غواړو. د څه خبرې وې چې ما د هغې په باره کښې څه سپینوی غوښته. زما خپل ذاتي هر شی د اجتماعیت دپاره قربان دي. زما ذاتي رای هم د اجتماعیت دپاره قرباني دي. پرون په یوه ټاک شو کښې چې ما نه غوښتل، زما په زړه کښې هم نه وه، زما د خولې نه هغه خبره ووتله چې ډېرو خلکو په هغې باندې خوا بده کړې وه چې زه ذاتي رایه یم. ما هلته دا ویلي وي چې موږ داسې خبرې نه چیړو چې هغه کنټروورشل وي، په هغه باندې 2 رایې وي. خو بار بار پوښتنه نه بعد چې کله ما دا خبره وکړله چې زما ذاتي رایه دا ده چې زم شي نور زموږ دا تنظیم چې کوم دی پښتون ژغورنه غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ، دغه به په داسې کارونو کې څه کار نه لري چې په هغې کښې په پښتنو کښې 2 رایې وي. نو بیا ډېرو خلکو په هغې باندې لږ څه خبرې کړې وې. نو زه خپل ذاتي وایم چې زما هر شی د دغې اجتماعیت دپاره چې پې قایمیږي دا هر شی قربان دي. موږ خبره کوو د ژغورنې د ساتنې چې دلته انسانان چې کوم دي د هغې ژوند بچ شي. کله چې د یو انسان ژوند بچ وي نو هغه بیا سیاست هم کولی شي، هغه هر څه کولی شي. زموږ مرام چې کوم دی هغه دی پوښتنه کول د تیر جنګ د بېدرکه شوي کسانو عدالت ته وړل، په خلکو باندې ظلمونه بند کول. فاټا ریفارمز دغه اکا په مرجنګ شي دي که د ګوشې صوبې دي که نور څه آپشن دي، دا آپشن د ولس خوښې مطابق وي. خو ذاتي رایې اول خو په دغې متعلق باندې ډېره معمولي وه، او که بیا هم وي بیا هم زما ذاتي رایې د یو نیوټرل انسان په توګه باندې زه خپله ذاتي رایې هم وړوم چې اجتماعیت پې جوړېږي. څه ذاتي رایې قتلولو ته هم چې خپله رایې مې د نه وي دغې ته هم تیار یم. نو د دغې دپاره چې کوم 2 رایې دي په پښتنو کښې 2 ځایه تقسیم شوي دي د فاټا په حواله سره، زه به په دغې کښې په یو باندې هم مطلب په دا ریفارمز باندې خبرې نه کوم، نه به د داسې چې کوم د ریفارمز په حواله سره عمل دی د هغې حصه ومه. زه به صرف زما ملګري به صرف په دغې کار کوي چې د تیر جنګ حساب وشي، څوک چا مړ کو، چرته مړ کو، ولې مړ کو، راوانور ګرفتار شي او ورسره چې کوم بېدرکه شوي کسان دي هغه عدالتونو ته ورکړی شي، ورسره په فاټا کې په خلکو باندې ظلمونه ختم شي، ورسره د ماینونه صفا شي. دا د ټولو پښتنو سوال دی. دغه به مونږ کوو، په دغې کې به کار کوو. په نور هر قسمه کارونه چې دي هغه ته مونږ بد نه وایو ټول، خو دغه ده چې زمونږ وس تر دغې ځایه پوره دی دغه به کوو چې پښتون قام یو شي، اتفاق اتحاد یې جوړ شي او بیا د دوی د تیر جنګ حساب وشي. نو انشاءالله دغه به زموږ مرام وي. او د فاټا ریفارمز په حواله سره به زه بلکل نیوټرل وم. او که تیر ما د خولې نه داسې خبره وتلې ده نو هغه زه خپل بیا داسې خبره نه کوم او نه داسې کردار ادا کوم. صرف خبره نه ده، کردار هم دی.
زما کردار به هم نیوټرل وي، د پورا تنظیم کردار به هم نیوټرل وي، زما خبره به هم، زما رای به هم نیوټرل وي، د ټول تنظیم رای به هم نیوټرل وي. هغه خبرې چې پښتانه دوه رایې پې لري، پښتانه په هغې باندې په دوه ځایه دي، پښتانه په هغې باندې سره تقسیم دي، په هغې باندې مونږ کار نه لرو. دا به مونږ په خپل کردار باندې ثابتوو. تر اوسه پورې مونږ په داسې څه کارونو کار ساتلی هم نه دی چې دا تنظیم شروع شوی دی. نو د دغې خبرې وضاحت کول مې غوښتل. د دغې دا مطلب نه دی چې ما د دغې وضاحت وکړو، زه لا اوس د دغې په حق ښه یم چې یا د مرجنګ وشي، یا د دغې په حق ښه یم چې ځان ته د صوبه جوړه شي، یا د دغې په حق ښه یم چې کونسل د جوړ شي. د دغې وضاحت مطلب صرف دا دی چې دغه به ولس خپله فیصله ورته وکړي. مونږ صرف دغه وایو چې ولس په یو ځای وي د څه شي دپاره چې په دوی کوم جنګونو بدامني راغلې ده هغه ختم شي، بدامني ختم شي، د جنګونو حساب وشي. پښتون قام چې تر اوسه پورې خلکو جنګونو لپاره ساتلی دی دغه کار بند شي. دلته د پښتون قام یو حیثیت جوړ شي، یو دای سیال قام، سیال خلک، سیال ولس وشمارلی شي، د دوی ستونزې دا ختم شي. زموږ دغه مرام دی، دغه به وي، او امید لرم چې ټول به اوس پې پوه شوي وي چې دا صرف او صرف چې زه دا څومره خبرې کوم یا څومره کردار ادا کوم مونږه دغه د دغې شي دپاره چې پښتون یو شي، د پښتون قام دپاره، د پښتون قام د یووالۍ دپاره مونږ داسې خبرې ته ګوتې نه ورلو چې هغه کنټروورشل وي. زیات ټایم مې په دغې باندې ځکه ورکړلو چې زه وایم چې دا کیسه صفه شي. بلکل به انشاءالله ذاتي ما زما ټول ملګري به په دې خبره کښې نه وویني چې دوی به په دا خبره باندې خپل کوي، ځکه چې اوس ضرورت د څه شي دی؟ ضرورت د امن دی، ضرورت دلته د جنګ د حساب دی، ضرورت د پښتون د یووالۍ دی، ضرورت د بېدرکه شوي کسانو عدالت ته ورکول دي، ضرورت د خلکو نه د ظلم لرې کول دي. دا غټ ضرورت دی. مونږ په دغې باندې کار کوو. انشاءالله نور خلک به هر ځای په خپل ځای باندې کردار ادا کوي، خو مونږ به خپل په دغې ځای شه کردار د ټولو پښتنو لخوا ادا کوو. FIR شوی و، مونږ امن غوښتو، مونږ دا ویلي وو. ګوره دهشتګرد مطلب دی دهشت یره خوره. دلته په نارې بازي باندې هم د ځینو خلکو اعتراضونه دي. نو زه وایم چې نارې بازي زیاته د سټیج نه چې والي شي هغه خو تقریبا بیلنس نارې بازي وي. دا ولس نارې بازي څوک نشي بند کولی. عام چې کوم خلک وي هغه به نارې بازي وایي، خو انشاءالله د سټیج نه به داسې نارې بازي نه کېږي. مونږ تیر هم ورته ویلي دي، حالانکې ځینې نارې بازي حقیقت دی. مونږ بیا نه ومنو. مونږ به دا یره دلته وایي هم تاسو بازي وایي چې لیکې رهنګې ازادي په ولا دغه خو د آئین لاندې ازادي خبره هر چا کړې ده. دا ناره خو پنجابي هم ولې ده. اوس ولې په مونږ پرې خلک دا تړي؟ نور موږ خو خپل ذهني هم دغه ځای ته راغلي یو. حالانکې هسې خبره کوم، دغه هسې خبره کوم چې که یو پښتونخوا ته ټول حقوق ورکړي، که یو پښتونخوا مطلب سویلي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، دغې ته ټول حقوق ورکړي، داسې یې جوړه کړي لکه اسلام آباد. بیا هم که د خلک ځان ته یو ګوښی سټیټس وغواړي، یو ګوښی سټیټس وغواړي چې زه ځان ته ازادي غواړم، یعنې ځان ته یو ګوښی سټیټس غواړم، دا د بیا هم انساني حق دی. مونږ جوړول غوښتل، مونږ دا خبرې نه ورسره چیړو، صرف په آئین شه دننه خپل حقوق غواړو. که بهر یې وغواړي هم هغه هم څه غیر انساني خبره نه ده. هر ځای انسانانو ته دا حق حاصل دی چې خپل ځان حیثیت خبرې وکړي، د خپل ځان حیثیت وغواړي، په کوم انداز یې هم غوښتي. خو مونږ نه غواړو. مونږ صرف دلته د آئین خبره کړې او د آئین لاندې خپل حقوقو خبره کړې ده. داسې مو نه دي ویلي که دلته زموږ ژبه ورکېږي، زموږ کلتور ورکېږي. زه چې د ځان نه ډېر ښه سړی جوړوم، باعزت سړی، زه به خپله ژبه کښې خبرې نه کوم. زه چې په دلته په خپله ژبه کښې خبرې شروع کړم، خلک وایي انپړه دی، جاهله دی او ښه سړی نه دی. نو دلته ژبه چې مور او پلار راته ښودلې ده، هغه ثقافت پلار راته ښودلې دي، هغې کښې بیا فرق چې ته راولې بیا ته نه ښه سړی جوړي. خو مونږ دا خبرې نه کوو. په دغه هر شي باندې بیا هم تېر شوي یو. دلته به کېدای شي ما درته وویلم
چې دا خبرې مونږ کوو نه، چېرته مو په زړه کښې نه دي. کنې دغه خو د هر ځای خپل انساني حق دی، انساني حق دی. څوک به وایي چې د پښتون قام چې خپل وزیر اعظم وي، خپل یې وزیر داخله وي، خپل یې وزیر خارجه وي، خپل یې د کرکټ ټیم وي، خپل یې فوج وي، خپل یې جنرال وي، جنرال وي، خپل یې هر څه وي، بیا به زه پوهېږي ځای شی ډېر فخر پې کوم په هغه باندې. خو موږ دا خبرې نه دي کړي. موږ صرف د پاکستان د ریاست دننه خپل حقوق غوښتي دي. بیا هم په موږ باندې تورونه راځي چې دا ترهاګر دی، دا درا ایجنټ دی، دا NDS ایجنټ. موږ د هغې هم پروا نه کوو. دوی دې کوي ځکه چې ما اول ورځو کښې دا خبره کړې وه چې دوی یا خو په ټوپک داسې خلک ولي چې ټوپک نه وي، بیا دغه تهمتونه پرې لګوي. دا ما له اول ویلي وي، د هغې مطابق دوی روان دي، دوی به کېږي. خو ما ویل چې چېرته به داسې وشي چې پښتون قام راوچت شوی نه دی، که کله دوی داسې راوچت شو او خبرې وکړې د خپل ظلم، نو دوی کېدای شي د دوی نه ظلم لرې شي او د دوی خبرې ومنلی شي. دا خو الټا په موږ باندې فشارونه اچوي چې تاسو داسې مه کوئ. نو باید د ریاست مسلې حل کړي، خپله ترجیحات د مسایلو حل طرف ته یوسي، نه کې د دغې شي طرف ته چې دوی الټا خلکو باندې فشار اچوي. دوی وایي هم چې دا د فوج خلاف منفي پروپیګنډا یعنې نفرت پیلول دي. وروره زه مړ شوی یم، زما کور وران شوی دی، دا نفرت نه و. هغه ته نفرت نه وایي. دلته زموږ بچیان شهیدان شول، دلته زموږ ماشومان ټوکړې ټوکړې وشیدل، هغه نفرت نه بولي څوک. خو چې ما صرف د هغې خبره وکړله چې هغه ظلم دې نه شي، بیا دوی وایي ته نفرت پیلوئ. وا څه کوم انسانیت دی؟ په کوم سوچ، په کوم دلیل باندې خپل ذهن ته ته سکون ورکوې په داسې خبره؟ که چېرته دغه خبرې ستا د ذهن سکون وي، بیا د انسانیت نه ډېر لرې تللی یې وروره. دا انسانیت نه دی بیا چې ته د ظلم په مقابل شي، د ظلم په مقابل شي صرف خبرې روانې وي، ته خبرې هم نه برداشت کوې. زما قام، زما خلکو د دې ریاست توپې، جازونه، ټنکونه، دا هر شی برداشت کړل، وینې یې تویې شولې، هر شی برداشت شول. څه نه دي نن چې صرف دی خبرې کوي، څوک یې نه برداشت کوي. دغه پیغام دی. مونږ ډېره مننه. او په منځ کې ویډیو هم سره کټ کېدله او دلته هغه هم صحیح کار نه کوو نیټ. نو بهرحال بیا هم ما ویلي وو چې 8 بجې ته به راځم. زه خپل د وخت خیال ساتمه، د نیټ د وجې نه وشول. اوس هم بس چې څنګه موقع میلاو شوله ما دا خبرې وکړلې. نور ډېرې خبرې دي او انشاءالله دا یو باور درکوو چې غورځنګ ډېر په کامیابي روان دی د پښتون ولس لخوا. پښتون ولس په زیات تعداد سره راځي، خوندې مندې هم د لاسه موږ ته هم داسې څه زیان نه راورسوي. ډېره مننه. کور مو ودان، یو جهان مننه.